السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم واجد خان او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهانی. ګرانو کتونکو موږ چې په پېښور ښار کې چې څومره څه غلط کارونه کېږي انشاءالله کوشش زموږ دا دی چې هغه ټول موږ تاسو سره شیر کړو. موږ تاسو سره چې کوم دی مردار څاروي، مردار بیان، مردار چرګان کې ما هر څه موږ تاسو سره شیر کړه. او اوس چې کوم دی په چارصدر روډ باندې یو داسې فیکټري ده چې په هغه فیکټرۍ کې مساله جوړیږي. مساله د غونډ پاکستان د کور زینت دی چې هر سړی چې کوم دی په هر کاره کې چې کوم دی مساله لازمي اچوي. دې کې دې سم علاوه اے سی صاحب ولاړ دی، اے سی سی ډي صاحب، نشان صاحب، سید بشارت حسین صاحب هم موجود دی او عنایت صاحب موجود دی. دې سره به خبرې کوو. راځئ چې موږ سره راغلي وو د مساله فیکټري ته راغلي وو. موږ ته دا اطلاع وه چې دلته چې دی چاینا سالټ او د مختلف داسې اجزا د استعمالي مساله جات کې نو موږ ځان سره حلال فوډ ټیم راوستی دی. باقاعده موږ پریپیرډ راغلي وو او تاسو به ګورئ چې دلته د صورتحال ډېر ګډوډ دی، صفایي نشته. او بل دا دی چې کوم مین شی دی چاینا سالټ تاسو مخامخ ګورئ یو دوه درې بوجۍ هغې هم موږ ته میلاوې شوې. نو داسې به موږ ګای به ګای چې څومره د خوراک او د داسې آیټمز دي بای باندې به موږ چې دی مختلف اوقات کې چاپی وو چې زموږ پېښور چې کوم عوام دی هغې ته چې دی یو معیاري شی چې دی هغه اویلیبل شي. داسې نه وي بل ځل د موږ مړه چرګان چې دی هغې باندې ریډ کړی ولته په دې ایریا کې شاته نو موږ تقریبا 1200-1300 چې د مړه چرګان دغه کړي وو. کسان موږ ډېر هیویلی فاین کړل، جیل هم کړل. نو داسې اوس نن موږ په دې مساله فیکټري ته راغلي وو. نو دلته موږ چاینا سالټ وغیره ولیدل. د اکثر صورتحال نه دا کسان به اوس موږ ګرفتاروو او دې خلاف قانوني کاروی. عوامو دا حق دی چې هغې ته صحیح صفا شی میلاو شي چې هغې کې ملاوټ نه وي او چې کوم شی په کوم نوم باندې خرڅېږي نو هغه اویلیبل وي. خو دا چونکې د دې علاقې خلک دي خو دوی په دې علاقې خلکو رحم نه کوي نو قانون ډېر سخت دی خلاف. نو موږ به بھرپور دې خلاف چې د کاروی کوو او دا کسان به موږ جیل ته کوو، هیوي فاین کوو. دې کې مسالو کې دې څه ساچي لکه هغه هم د عوامو ته ووایي. موږ خو چې څه وکتل که نه هغې کې زما په خیال څه بوره وغیره هم ده، هغه د اوږې هغه ډانډي پکې هغه هم پکې مکس وو. بالکل هغې کې بوره وه، دې کې مختلف لکه تاسو وکتل چاینا سالټ وو، لکه دې کې چې دی هغې هغه ډانډي ګن بله چې څه لکه دا شي چې دې سره د مسالې کوانټټي زیاتېږي او هغې کوالټي کمیږي هغه پکې اټکۍ دي. نو موږ چونکې حلال فوډ ټیم راوستی دی باقاعده به دې انالیسس کوو، د دې سیمپلینګ کوو او د هغې مطابق چې دی موږ به دې له سزا ورکوو. موږ چې څه وکتل جي دا ګوره دا واشروم دی ورسره چې کوم دی بیا دا مسالې جوړېږي دي لاندې چې کوم دی دغسې څه چټۍ یا پلاستیک څه داسې نه دي اچولي په عام ځمکه باندې چې په هغه ځمکه باندې موږ هم سره د بیزار ولاړ یو ګوټانو سره ولاړ یو. دا تاسو صفایي چې ما خبره کوم دې کې هم دا ایلیمنټس دي چې دې د مساله په میدان کې خوشه کړې ده، خپله بې ګرځي او مختلف بیلچې راغستې پکې وي. نو لکه دا ټول چې دی کوم د لایسنس چې کوم کوډ دې له میلاو شوی د هغې خلاف ورزي هم ده. نو کوشش به کوو چې د دې حلال فوډ لایسنس چې دی هغه کینسل کړو او دې خلاف چې دی چونکې الریډي په موقع مونږ راغلي وو هر څه مونږ اسس کړل نو د دې خلاف اوس مونږ دا کوو چې دا کسان مونږ حلال فوډ اکټ کې چې دی مونږ دا کسان جیل ته کوو او دې خلاف چې دی مونږ هیوي فاین امپوز کوو. عنایت صاحب هم ولاړ دی، بشارت صاحب هم ولاړ دی. صرف وړې وړې خبرې کوو. دین په دې اپریشن کې حصه اخیستې ده. زه اسسټنټ کمشنر سی جنرال عنایت الرحمن خبرې کوم. مونږ د ذیشان صاحب سره دې موقع ته رالو، اطلاع میلاو شوې وه چې دلته یو غیر معیاري مساله تیارېږي. چې رالو نو دلته د آبادي هم چې وکته ټوله زړه آبادي ده، پکې خاورې ګندونه هر څه پراته دي. دې مساله کې دي جوار هم استعمالوي، دا اوږې دا خراب دانډي خراب چې کوم دي دا هم پکې استعمالوي. لکه هر قسم غیر معیاري ملاوټ پکې ډېر ملاوټ ډېر زیات دی. او داسې اور ده چې دې کې د ونې بوره مچي حقیقت پکې شته. بالکل جی دي کې دي چې څه باندې دي تپېدی هغه څیز پکې اچوي، کام معیاري او که غیر معیاري هغې ته دي نه ګوري او هغه پکې اچوي ګډوي. بالکل بشارت صاحب سره خبرې کوو. بشارت صاحب زه درله خیرات احسان پیش کوم. ماشاءالله چې کله نه ډي سي ثناء الله صاحب چارج اخیستی دی، ذیشان صاحب او داود سلیمي صاحب ماشاءالله ډېر ښه کارویانې سټارټ دي. پېښور عوام چې کوم دی تاسو نه ډېر مطمئن دی. څه ویل غواړئ جي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د عوام ډېر شکریا به ادا کوم چې هغوی لکه زموږ ایفرټس چې دی د ډسټرکټ ایډمنسټریشن چې کوم جاینټ ایفرټس دي هغه چې هغه ریکګنایز کوي نو دا موږ دپاره ډېر د خوشحالۍ خبره هم ده او بله خبره ده چې موږ پرې حوصله زیاتېږي. نو بس تاسو خو دلته ولیدل چې دا اوس مسالو مارکیټ ته موږ رالو، دا مرچ منډی ده، په دې کې دا واړه واړه کورونو کې یا واړه واړه پلاټس کې دا اکټیویټیز چې دي دا لګیا دي. نو تاسو کتی شئ چې دا څومره ان هایجینک دی او په دې کې چې دی
هر قسمه ګندګي او ملاوټ چې دی هغه موجود دی. تاسو بره د جوارو کم دانې دی هغه تاسو دا ولیدل مساله کې څه کوي؟ وزن دپاره دي. دا چې کله دوی دغه کي دنه پاوډر جوړ کي نو دا لکه د وزن زیاتېږي مسالو په دې کې. جی دا به مونږ هم خورو، تاسو هم خورئ، او بیا مونږ کور کې زنانه وایي چې فلاني ځای نه مساله راوړه ډېره ښایسته ده، نو دا پکې د ښایسته والي لپاره دې څه اچوي؟ نو دا چاینا سالټ پکې اچوي؟ چاینا سالټ هم اچوي، رنګونه پکې اچوي، او دا فوډ کلرز نه دي. لکه دا که موږ صحیح چانبین وکړو نو دا هغه کلرز دي چې کم کپړو له خلک رنګ ورکوي، دا هغه کلرز دي. فوډ کلرز چونکې ډېر ګران دي نو هغه صرف لکه دې هغه شو دپاره دی، باقي دلته دی کې فوډ کلر نه استعمالېږي. باقي تاسو مخامخ دا لیدی شئ چې بالکل دلته په ځمکه باندې او چې دی دا په بیلچو سره دا ټول کار کېږي لګیا دی. نو د ده به څه افیکیسي به وي او د ده به څه مطلب دا چې صفایي به وي. نو الله پاک دې موږ ټولو باندې رحم وکړي. ذیشان صاحب دا پېښور عوام به چېرته ځي چې خپل مسلمان ورور ورسره داسې ظلم کوي او بالکل چې کوم دی ملاوټ شده هغه مساله ده، مردار چرګان دي، هر څه دي، دی به د چا نه چې کوم دی دا ښه توقع کوي دا چېرته بالکل دا ایڈمنسټریشن ډسټرکټ ایڈمنسټریشن پېښور ته به راځي، که دوی داسې مسله ګوري نو موږ له به ریپورټ کوي. زموږ ګای بګاه ایسي صاحبان موږ مختلف زه خپله داسې موږ انفارمیشن انتظار کوو چې د خفیه ځای چې هلته لاړ شو او د خلاف قانوني کاروایي وکړو. نو عوامو ته دا خواسته چې داسې خپل علاقو کې داسې نیګیټیو دغه کوي نو موږ له راشي موږ هغې نوم به صحیح غراسي ساتو. خو دا ده چې د عوام به دې کنده د چې کوم ملاوټ شی نه دي دې شي نه بچ کوو، ځکه چې ستاسو هم بچي دي زموږ هم دي، دا خوراک ایم کوي. نو دا بچي چې دي لکه دا د عوامو دپاره دا ډېر زیات نقصان دی. نو موږ به کوشش کوو چې دا ټول لکه د پېښور نه زموږ حد پورې کوشش کوو چې دا شی ختم کړو، عوامو ته یو معیاري شی چې دی هغه مارکیټ کې اویلیبل وي. د مسلمان رور ته څه وی چې په مسلمان باندې ملاوټ شده شیزونه خوري؟ دې ته خو موږ تېر رمضان کې هم د خلکو ته ویلي چې ناپ تول کې چې تاسو چې دی هغه دغه کوئ، ټول ناپ ورکوئ، کوالټي شی ورکوئ. خو چې کله داسې افنسز راځي نو بیا موږ چې لا ته ګورو او دوی ته دا خواست دی چې تاسو ته خو نرخ ملاویږي، داسې نه ده چې تاسو ته به خلکه پیسې کمې درکوي. نو لهذا یې مطابق هغوی ته یو کوالټي شی پرووایډ کوئ. ادروایز دا قانون ډېر کلیر دی په دې باندې دی کې 6 months نواله تقریبا 3 ساله پورې قید دی چې هغه دې د غاړه ایږدي نو موږ هم پرې قانوني کاروایي کوو، دوی به جیل ته لیږو. ګرانو کتونکو دا هغه مساله ده چې کم په کور کې زنانه په شوق سره خوري. دا وګورئ اوس پته نه لګي چې دې کې دې څه میلاو کړي دي، خو لکه چې موږ له کوم انفارمیشن د دې میلاو شو په دې کې د ونې بورم ده، په دې کې چې کوم دی د اوږې ډانډې دي، مختلف ملاوټ شده شیزونه پکې، په دې کې چاینا سالټ چې اکثر د دې نه چې کوم دی انسان نه ډېرې مختلف بیماریانې لګېږي. دا به زموږ د نن ویډیو د نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې بیا ځایېږو. موږ له اجازه راکړئ د لوی الله په امان.